بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ رکو نمبر 30 بقیہ حصہ دویمه حصہ وایو د دقی رکو کنه د 30 رکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بیا الله فرمای والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. دلته خو د بچی د پیو موده واضحه شوه چې مور د خپل بچی له 2 کاله پی ورکوي. یو خو رضاعت ښکاره شو، ځینې خلک وایي 2.5 کاله داسې که نه. امام ابو حنیفه صاحب چې ډېر ماشوم کمزوري او د مرګ خطره وي نو بیا 2.5 کاله هم ورکولی شي، خو به هر حال دلته 2 کاله خبره وشوله. او نن سبا خو هغه مسله ځکه نشته دی چې فیډر هم راوتي دي او نور خوراکونه هم شته دی الحمدلله. نو چې کومه لکه موریانې دي 2 کالو پی ورکوي، خو که فرض که څوک مخکې کټ کوي یا مور پی نشته او فیډر ورکوي یا بل څه، نو په دغې هم ګناه نشته دی. ټیک شوه، یوه دا مسله. بله دا چې د طلاق شوي او دغه عدت الله رب العالمین دلته د طلاق شوي یوه ښځه طلاقه شوه، د هغې په غېږ کې بچی دی، اوس به څه کوي؟ بچی خو د سړي رسي. الله پاک دا بوج په ښځه نه دی اچولی، دا به سړی کوي، ځکه چې ښځه هم د پلار کره جینۍ راشي او هم سره لا بچوړي ذمهدارۍ راشي. که بچوړی راوړي پلار کره د پی موده کې دی او د پی نه بغیر لکه د مور هم زړه نه کېږي د پی بچوړی ورکول ډېر ګران کاري که نه. نو که دا 2 کاله دا ورکوي نو دا په دې پلار باندې رزقهن و کسوتهن. ګوره الله څونه ښایسته دین جوړ کړی دی چې جامې او کپړه د مور له چې دی د دې سړي زوی یا لور له لکه پی ورکوي که نه، نو د دې ښځې جامه پیزار چې ده خرچه په دې سړي باندې ده. دا دغه وخت خبره ده چې دی له شرعي معروفه طریقې سره دغه ورکړلی شي، پیسې کېښودلی شي. لا تضار والدة بولدها. د دې دا مطلب دی چې نه دی دا سړی د مور له تکلیف ورکوي چې دغه شانتې دا بچوړی راوړم پرېږدي چې پسې کړېږي. نه، قرآن وایي داسې به نه کوې، زیاته یې به نه کوې. که هغه ورته خوشحاله نو بیا به یې ورته پرېږدی، تو به خرچه ورکړې. او د مور ته وایي تو به هم داسې نه وایې چې پرېږدې چې ورته جاړې او داسې پسې ولېږې بچې قارې غوسه یي که نه، داسې به نه کوې. جینۍ پلار کورته هم وایي تاسو به هم دا چل نه کوئ چې لرې که پردی بچوړی دی میل وایو. نه نه نه، هغه له به هم تکلیف نه ورکړې. او بیا الله فرمایي چې د وس مطابق جامه ورکول دي. لا تکلفو نفس الا وسعها. چې هغه مالداري د هغې په مطابق پتې پیسې کېدی د میاشتې، که هغه غریبي د هغه د وس مطابق د غریبۍ مطابق پیسې به پې کېدی د جامې او د خوراک. ټیک شوه. اوس که دواړه ښځه خاوند وایي چې نه د ماشوم به د پیو نه کټ کړو او ښه په صلاح رضا کار کوئ، طلاق را وشو بس وشو، یو مسلمانو بس جوړ نه راتلو طلاق وشو، خو جګړې او ورانې او دښمنۍ به نه کوئ. په مشوره سره د ماشوم پیو نه کټ کوئ، د بلې مور پی د چا دایي پی وله ورکوئ که نه، پخوا به دا طریقې وې. نو که چا دایي پی وله ورکوئ نو دایي له به بیا معاوضه ورکوئ. اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف، قرآن وایي بس هغې له به معاوضه په شرعي طریقه سره به کېدی، هغه دایي له به دا سړی بیا دغه معاوضه ورکوي. خو واتقوا الله، اصل خبره دلته ده چې د الله نه یریږئ، یعنې دا بې اعتدالي مه راولئ په دغه کې د خپل زندګۍ کې. او داسې هیڅ کار به تاسو نه کوئ چې د یو بل سره تاسو د دشمنۍ دغه کوئ. نه، هغه وخت رعایت کوئ چې تاسو دونه د یو بل نه سره تعلق وساتو، بچي پیدا شو بیا هم جوړ رانغی، بس د الله طرف نه الله هر څه ویني، خو تاسو به ټیک کار کوئ، الله نه به یریږئ. بیا الله فرمایي چې کومې ښځې خاوندان مړه شي 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی. مخکې د 1 کاله پورې به ښځه په کور کې ساتلی کېده، بیا وروسته دا قانون راغی الله د طرف نه، هغه آیت منسوخ شو، را به شي قرآن کې چې تاسو ښځې چې دی نو 4 میاشتې 10 ورځې د خاوند په مرګ د ښځې عدت دی. او دا عدت به دا ښځه د خپل هغې خاوند په کور کې تیری، په کم کور کې چې دا اوسي، کم کور کې دا خاوند مړ شو دا پکې اوسېده که نه، په هغې کور کې به 4 میاشتې 10 ورځې دا ښځه تیری. عامو خلکو دپاره 3 ورځې څوک دی، خو د ښځې او د خاوند داسې یو تعلق دی، دا یو داسې بهترینه رشته ده چې الله رب العالمین د دې په مرګ باندې 4 میاشتې او 10 ورځې د سوګ منا وهلو اعلان کړی دی، لازم دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي کومه ښځه چې الله په ورځې د قیامت باندې ایمان ساتي نو د هغې لپاره جایز نه ده چې په مړي باندې د 3 ورځو نه زیات سوګ وکړي خفګان، سیوا د خاوند په مرګ باندې چې ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې سوګ منا وهي، خفګان به کوي، دا لازم ده. دا بخاري شریف حدیث دی.
د هر مړي باندې 3 ورځې څوک دی، پلار، مور، خور، ورور، څونه ښکلې رشتې دي، خو 3 ورځې څوک دی. خو د خاوند په مرګ باندې 4 میاشتې او 10 ورځې څوک دی. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه بیبي وه، ډېره زیاته یو بل خوښ و د ښځې خاوند. نو چې کله د جهاد اعلان وشو، هغه جهاد له لاړو. د تلو په وخت کې د ښځې بلکل لکه نه شوه برداشت کولی دا خبره، خو هغه ورته وایي چې حکم د الله دی، زما او ستا مینه د الله او د الله د رسول په مینه باندې قربان ده. او چې هغه لاړو جهاد له، نو چې کله جنګ وشو نو دا روانه شوه لاړه د خبر اخیستلو دپاره، چې ویې کتل نو رور یې شهید شوی و. انا لله و انا الیه راجعون یې ووی چې مخکې ورغله نو غالبا چې پلار یې هم شهید شوی و، ورکه یو بله رشته اوس غالبا یا ماما و یا پلار و، خو هغه هم شهید شوی و. نو د انا لله و انا الیه راجعون ووی چې لږه مخکې ورغله نو خاوند یې شهید شوی و. چې څنګه یې د هغه ولیدو او یوه چغه یې وواله، ایسته را پرېوته. پاک نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د رور او د پلار دغه یې رشته یې برداشت کړه، خو د ښځې خاوند رشته چې ده دا ډېره مقدسه رشته ده، لکه دا بې اختیاره شوه. نو الله رب العالمین د دې رشتې چې کوم قدر او قیمت او هغه اهمیت او دغه یې ایښی دی که نه، نو د دنیا د کائناتو نظام شروع شوی هم د ښځې او د خاوند د رشتې نه دی، د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام نه شروع شوی دی. او دا هغه خوږه رشته ده چې الله پاک د دې په مرګ باندې 4 میاشتې او 10 ورځې د څوک منا وهلو خبره کړې ده. یوه ښځه راله وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د لور خاوند مړ دی، د هغې سترګې خوږېږي، نو هغه پکې په سترګو کې رانجه لګولی شي. پخوا به د سترګو خوږ د رانجه خلکو علاج کوو. به هر حال نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وایي نه. بیا یې وفرمیل د الله رسوله د سترګو تکلیف ورته ډېر دی. هغه ورته وفرمیل وایي نه. 3 ځله یې تپوس وکړو، نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي نه. او بیا یې وفرمیل وایي اسلام خو د عدت او د څوک زمانه 4 میاشتې او 10 ورځې ایښي ده، او په جاهلیت کې خو به دا عدت پوره 1 کال و، او د کال تېرېدو نه پس به بیا ښځې دغه چې وه کومه چې به کونډه وه، نو هغې به د اوښ دغه د اوښ پچې به یې لکه ګېلولې او داسې به راوتله. نو حضرت زینب رضی الله تپوس وکړو، وایي د اوښ د دې پچو د ګېلولو دا څه قصه وه. نو د راوي تپوس کوي د زینب رضی الله عنها چې د دې اوښ د دې پچو ګېلولو دا څه قصه ده. نو زینب رضی الله ورته وایي په جاهلیت کې به دا دستور و چې د ښځې به خاوند مړ شو نو په توره تیاره دغه کې به وه ځای به و، لکه جومپړی شان به وه، کوټه څخه څنګه چې مونږ په پښتانه ورته غوجل وایو، یا د غواو ځای یا داسې که نه، مطلب د ټول نه د کور دغه تنګ تیاره ځای، نو هغې ته به یې دا ښځه ولېږله او غلط څخه جامې به یې اغوستې وي او څخه بین به تېښتو او هېڅ آرایش دی بایش یا سر منګوزول یا هېڅ به یې نه کول لکه، او 1 کال به دقلته کېناسته وه. او د کال تېرېدو نه پس به وله یا به وله بیزه دغه یا مطلب مرغۍ یا داسې ځناور به له ورکړلی شو، او په هغې باندې به خپل ځان سره لکه خپل وجود به یې په هغې باندې مږو، او د دې نه پس به لکه بیا هغه راووته او د اوښ پچې به یې ګېلولې خپلې مخې ته. نو دا به د دې نښه وه چې د دې فلانکۍ عدت پوره شو، لکه 1 کال یې پوره شو. بیا به د هغې نه پس 1 کال نه پس به دې لکه خپلې جامې سمې کړې او خوشبویي به یې ولګوله او لکه بني آدم به شو، لکه د 1 کال عرصه به په دې تېرېده. الله دې امان وکړي. څونه غلط رواج و که نه. نه الحمدلله ډېر خلک په دې عدت کې هم ډېرې بلبل شان خبرې کوي. لکه زموږ د دې مردان علاقې ما ته چا تپوس کوو نو وایي چې دلته ډېر زیات بل شان چل دی، او وایي چې د زوم نه به هم ستر کوي او پته نشته څنګه خبرې کولې. ما یې ولې دا د زوم نه ستر، زوم خو بچی دی، د زوم نه ستر چا راوستی دی؟ دا 4 میاشتې او 10 ورځې دا خبره ذهن کې وساتئ چې دا 4 میاشتې او 10 ورځې به تاسو څوک داسې مناوهئ چې نوي کپړې به نه اغوندئ،
داسې نه چې سمې جامې به نه اغوندئ، خپلې د استعمال سمې جامې اغوندئ، خو لکه زرق برق او یا داسې جامې به نه اغوندئ. او اتفا د زړه هم نه غواړي ستا خاوند مړی چېرته به د چا د سنبالښت تړه کېږي. او بله پکې غټه خبره دا ده چې نوي کپړې لکه نوي جامې به نه جوړئ. دا د دې خبرې اعلان دی چې تو د خپل خاوند په دغه کې لکه په څوک کې نو نوي کپړې به نه اغوندې او نکریزه به نه لګې، سر رنګ به نه لګې. مطلب څه ته چې آرایش او زیبایش وی، مطلب زینت چې څه ته وی. اوس سر منګوزول شو، لامبل شو، دا خیر دی، دا کولی شي. او لکه د خوشبويي لګول هم کولی شي، ځکه چې لکه یو مطلب یا زنانه یا ګرمي پوډر بنده ولګئ که نه، نو په دې کې څه نشته. خو لکه د ښایست دغه دا دی چې لکه تو بهر ته لکه تو دغه کې او د غیر محرم سره ملاویږي، لیور او لیورزی او اندرورزی، دا خو یا اندرور خاوند، دا خو هسې هم اسلام وایي چې دوی سره به نه کښېنئ پاسې یوازې سفر به ورسره نه کوې او د دوی نه ستر کوه. خو زموږ په کورونو کې د شریکو کورونه دي، نو دوی خو ځي راځي، نو موږ خو ورسره داسې نه کښېنو چې په یوازې والي کې ورسره کښېنو یا ورسره ګپې شپې لګو، دغه حرامه ده. اوس که د شریکې کور دی او ستا عدت دی او بنده راغی او تو صرف د سلام دعا د حده پورې هغه سره سلام دعا کې او بیا په خپل په خاموشۍ په خپل دغه کې ځای کې کښېنې، نو څه خبره نشته دی. او زوم چې دی زوم بچی دی، د زوم نه ستر پرده نشته دی. خو لکه نکریزي به نه لګې، نیل پالشي به نه لګې، سترګې به نه تورې. لکه اوس ظاهره ده اوس زه نن سبا خو لامبل صابونونه چې دي خامخا خوشبویه صابونونه دي، جامې چې انځې دغه صرف ټول چې دي د واشنګ پاوډر چې څومره هم دي که نه، هغو ټولو کې خوشبويي، دغه شانتې په شیمپو دی هغې کې هم خوشبويي. لکه نو لکه دا خبره خو احرام خو نه دی چې تو به خوشبويي واله څیزونه نه استعمالې. ټیک ده، خلکو د احرام جوړ کړی، احرام نه دی، دا خو عدت دی. خو لکه چې تو څوک مناوهه لکه دغه اظهار کوه که نه د خفګان او ده. او بله دا چې په کم کور کې نو په هغه کور کې به پاتې کېږي. ځینې خلکو داسې مجبوري چې لکه د خاوند او ښځه لکه دوه په دوه دي، کور کې نور لیورونه دي، ځوانه جینۍ ده، خاوند مړ شو او بالکل هېڅ جوړ په هغې کور کې د پاتې کېدو نه کېږي، خواښ هم نشته یا بل داسې مسله ده. نو که دا جینۍ بیا علماو نه تپوس پکاري که نه د هغه وخت هغې حالاتو سره، نو هغو بیا دا اجازت ورکړي چې بس ټیک ته دا د بیا لاړه شي، نو ټول عدت بیا د پلار کره تېر کړي که نه، لکه داسې مسله ده. نو په هغې کې بیا د علماو نه اجازت پکاري او د دونه پورې هم اجازت الله پاک ورکړی دی چې که فرض که داسې وي چې یوه ښځه د چا کار کوي او بل څه آمدنه یې نه او خاوند یې مړ شو، نو دا پکې هغه کار لتلی شي، خیر دی، هغه نوکري د چا کوي نو هغه نوکري دې کوي، بېرته دې راځي چې نور څه وس یې نه کېږي که نه. او نور 4 میاشتې او 10 ورځې عدت دی. نو د دې ډېر وضاحت دی، نور هم ډېر مسایل دي، الله پاک دې نه راولي موږ دې الله د دې ازمایښتونو نه په امان کړي، الله دې خپل رحم وکړي. او چاته د ډاکټر ضرورت راغی یا داسې خدای مکه مور پلار مړه شو یا داسې اهم ضرورت دپاره د کور نه واته رالل، نو د دومره سفر اجازت دی چې دا پکې واپس خپل کور ته راشي. او د ځینو علماو دا لکه دغه اجازت ورکوي چې اوس یوه کونډه ده، هغې ما تاسو ته ووایي چې که دغه شي ډېره تکلیف یا مسله نو خیر دی، بیا د په بل ځای کې مې عدت تېرولی شي. دا د هر چا لکه بیا د علماو په دې کې اختلاف دی، خو د هغه وخت سره چې چاته څه مسله نو د هغه وخت سره بیا تپوس پکار دی که نه. اوس چاته څه پته لګي چې د چا څه مسایل دي که نه. دا عدت الله پاک دې دپاره مقرر کړی دی چې یو خو چې دا پته ولګي چې چېرته د مړ خاوند نه د ښځې حمل خو نه دی، که حمل یې نو چې پته ولګي. اوس د حمل په دوران کې بیا 4 میاشتې 10 ورځې عدت نه دی، بیا چې کله د دې حمل لکه ماشوم وشو دغه د دې عدت دی. خدای دې کړي چې نن یې خاوند مړ شو او سبا د دې ماښام ته غرمۍ ته مړ شو، ماښام د دې بچوړی وشو، بس د دې عدت ختم، بیا 4 میاشتې 10 ورځې نه دي. یا د دې ماشوم لکه ناجوړه د خاوند نه او خاوند مړ شو او د دې عجز یا اولنۍ میاشت نو وایي چې 10 میاشتې نه دی، خو 10 میاشتې به د دې عدت وي. دا هر چا خپل دغه دی چې څونه عدت د ماشوم حمل تر څو شوی نه لکه ماشوم دی پیدا شوی نه، نو دغه ټول چې دی ستا په عدت کې به وي. ټیک شوه. د ماشوم نه پاکه ښځه چې 4 میاشتې 10 ورځې او د ماشوم ښځه چې ماشوم باندې ناجوړی نو د هغې د ماشوم د پیدا کېدل دا د هغې عدت دی. اوس الله رب العالمین فرمایي چې د کونډو ښځو د عدت په دوران کې د نکاح خبرې کول یا پټې وعدې کول چې او تا به کومه چې عدت تېر شي نو بس تا سره به درځم، یا سړی ورته وایي چې بس تو زما یې یا دا نمونه خبرې ګناه ده. اوس په دې دوران کې الله فرمایي که اسې اشارتن بنده خبره کوي چې لکه اشارتن خبره داسې چې یاره دا
لکه هغه کور والا ته خبره کوي چې یاره دا خو نیک او ښه ښځه ده دا به نه پاتې کېږي او که نه داسې غونته کي اشارتن خبره خیر دی او نور چې دی پټې وعدې کول یا د یو بل سره دغه کول نکاح خبرې کول دا بالکل ګناه ده تر دې پورې چې دا خپلې نیټې ته ورسېږي 4 میاشتې 10 ورځې پس بیا خبره ټیک ده بیا وایې دې نه مخکې به پیغام نه ورکوئ او دغه شان چې کومه ښځه په طلاق رجعي کې ناستی چې په نکاح سره خاوند ته خپلېدی شي درېیم طلاق یې لا نه وي ورکړی نو په دغه عدت کې هم ډېره سخته ګناه ده چې کوم سړی هغې ته الټه پیغام لیږي چې بس یې وکړه پرېښودی زه به دې والم او که نه دا هم اسلام منع کړي ده په دې آیتونو کې او الله پوه دی تاسو نه پوهېږئ تاسو چې څه وایئ الله ته د هغې پته ده که تاسو پټې وعدې کوئ که تاسو څه هم کوئ الله د هغې نه خبردار دی زما ګرانو خویندو ډېر اهم آیتونه دي ټول قرآن خو دا چونکې د روزمره زندګۍ سره دي دا په خپله هم واورئ نورو ملګرو ته یې هم سینډ کوئ او په دې باندې څه ځکه ستاسو ډېر وخت اخلمه چې زموږ په معاشره کې نن سبا دا ډېر زیاتې بدۍ دي خاندانونه تباه کېږي لګیا دي د ښځو خاوندان ورانې دي د خپلو خاوندانو سره ټولو ښځو ته ویمه زه دا نه ویم چې خاوندان ټیک ټاک خلک دی مونږ ناکاره یو خو زه دا ویم چې که خاوند ناکاره دی نو چې ښځه ټیک شي نو چې یو طرف ټیک شي اخر رو که نه قرآن وایي که نه وایي چې ته څوک د سره بد کوي ته سره ښه کوه نو ستا سر دشمن به ستا دوست شي او دا نه نصیب کېږي دا خوی مګر لوی د برخې خاوند ته نصیب کېږي نو تاسو ټول به په ځان کې د صبر ماده پیدا کوي ټولې ښځې او دا خبره په دې باندې پوه شئ چې زما جنت په دې کې دی چې زما خاوند زما نه خوشحاله پاک نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې کومه ښځه ایمانداره وه لکه مشرکه نه وه او هغې 5 وخته مونځ کوو فرایضو اهتمام یې کوو د اسلام د ارکانو د فرایضو او د دې نه خاوند خوشحاله و نو د جنت ټولې دروازې دې ته کولاو دي چې په کومه دروازه دا ننوځي ننوتي شي څونه ښکلی حدیث دی سړو ته ګورې دا حدیث نشته دا ښځو ته دی نو زما خویندو خپل خاوندان خوشحاله کوي په ځان کې صبر پیدا که خیر دی که د خیال نه ساتي که خیر دی که درته نه ګوري بس تش چې په نکاح کې یې دقه هم پوره ده ډېر زیات د ثواب کار دی د خاوندانو په نکاح کې خپل ځانونه وساتئ جنګ جګړې ورسره مه کوئ په وړه وړه خبره یې مه راټینګوئ دا دې موبایل راواخیستو دا دې دا چل وکړو دا دې هغه وکړو نن سبا حالات بالکل بدل دي که معمولي شان کش کړپ کې نو 10 دروازې نه چې 50 دروازې هغه ته نورې کولاو دي د عیاشۍ د فحاشۍ دور دوره ده ازمایښونو د دجالي فتنو دور دوره ده ستا ډېر ښایسته اخلاق او ستا ښکلی نیک او پاک خوی چې دی هغه به خاوند اماده کوي نو ځکه لږوټې شانتې هوښیارې شئ خپلو خاوندانو له وخت ورکئ اهمیت وله ورکئ محبت ورسره وکئ په هېڅ خبره ورته چیړ چاړ ورسره مه کوئ په نرمۍ سره په محبت سره ورسره خبرې کوئ چې الله پاک د خانداني نظامونه مستحکم کي مضبوط کي الله دې زموږ نه رضا شي صدق الله العظیم